خبره پوه شوې. دارنګې یاداره چې هغه واده ورسره کړي وه مخکې که نه، واده شو وه که نه، واده یې کړی چې استغفر لک ربي انه کان بی حفیظ، سورې مریم کې راځي، نو هغه واده یې پوره کوله. وللمؤمنین مؤمنانو سړو ته یوم یقوم الحساب، په ورځ باندې چې شروع بشي حساب کتاب. او څوک وایي چې د والدینو نه مراد آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها دي، نو هغې ته دعاګانې کولې چې الله ما ته زما مور او پلار ته څه وکړه، بخښنه وکړه. او سراج المنیر لیکلی دی چې مور یې مسلمانه وه، نو چې مور یې مسلمانه شو هغې ته څه کوله، دعا کوله. بس خبره ختم. ولا تحسبن الله تفصیلی تخویب، خیال مکو په الله باندې د غافله د هغه نه چې کوي ظالمان، انما یؤخرهم، یقینا رستو کوي دي لره لیوم هغه ورځ ته تشخص فیه الابصار چې ټیک به راوتي پای کې نظرونه، مهطعین منډې وهونکي به یو، مقنعي رؤوسهم مقنعي د ازدادو نه دی، یا په دې معنا دی چې کته کوونکي به سرونو لره، سر به کته نیولی برکولی به نشي، یا سر به برکړی کته کولی به نشي. لا یرتد الیهم طرفهم، نه به واپس کېږي دی ته نظر د دی، و افئدتهم هوا، او زړونه د دی به خالی وي د څه نه، من العقل، د عقل، عقل به ختم شوي، یا دا د زړه به خالی د اطمینان نه، زړه کې به آرام او سکونو هغه نه. وانذر الناس، ویرا وخلق یوم بغرت بان یاتیهم العذاب، چرا بشدید عذاب، فیقول الذین، پس وای با کسان چې ظالمان دي، ربنا و رب زمنګا اخرنا رستو کا منګا الی اجل قریب، نیټی نږدې تا، نجب دعوتک، چې من قبولیت کو استاد بلنی، ونتبع الرسل، او تابعداري وکړو د پیغمبرانو. نو دې توا کې خبره پټه پرته ده، یقال لهم چې دې ته به ویل شي اولم تکونوا اقسمتم، نوې تاسو چې تاسو قسمونه کول من قبل مخکې، مالکم من زوال، چې نشته رې ستاسو دپاره ختمېدلو. تاسو خو مخکې قسم کو چې موږ به ختمېږو نه، موږ د دنیا نه نه ځو آخرت ته. وسکنتم، او تاسو اوسېدلې وئ په مساکن الذین، په کنډراتو دا کسانو کې، ظلموا انفسهم، چې ظلم یې کړی په خپلو ځانونو باندې، وتبین لکم، او ښکاره شوه تاسو ته کیف فعلنا بهم، چې څرنګې موږ کار کړی د هغې سره. وضربنا لکم الامثال، بیان کړو موږ تاسو له مثالونه. وقد مکروا مکرهم، یقینا دې چلونه جوړ کړي چلونه، او د الله سره مکروهم، بدله د چل د دی ده، الله به دې له بدله د چل ورکوي. وان کان مکروهم لتزول منه الجبال، یو دا ده چې دا نون مخفف دی د مثقل، نو ان په معنا د ان سره راځي. ښه چې دا خبرې کوي که نه، ان په معنا د ان سره دی، ان معنا به یقینا وو چل د دی چې لاړ شي د دې نه غره، دومره غټ چلونه جوړ کړو د پیغمبرانو خلاف چې غر به ترې تښتېده، خو پیغمبر د غر نه مضبوط سو ولاړ، هغه ته نه دی تللی. یو مطلب دا دی، یا دا د ان په معنا د ما دی، ښه د څه د ما، نو چل د دی چې لاړ شي د دې نه غره، وایي دومره اډو د دی څه چل چې د دې نه غره لاړ شي، نو چې غر ته نه دی تللی، نو پیغمبر ته څنګه لاړی؟ پیغمبر خو د غر نه سو مضبوط. ځکه الله وایي که دا قرآن ما په غر را لېږلی نو غر به لرأیته خاشعا متصدعا، غر به ټوکړې ټوکړې شوی، خو پیغمبر ورته بیا مضبوط دی. انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، درانه وینا ده، خو پیغمبر ورته بیا هم څه دی، او دروند دی. ګورې ډېره دروند کتاب دی، پوه شوې که نه؟ خو لهجه غواړي، ګورې لهجه غواړي، او لهجه د محمد رسول الله غواړي. که په هغه طریقې بیان کې نو دومره دروند دی، قسم دی، او داسې صفا خبرې کړي دي چې هېڅ وکه ورته نه ټینګېږي. ګورې ټینګېدل ورته ډېر ګران دی. ها وإن کان مکرهم، او نو چل د دی چې لاړ شي د دې نه غرونه، او انبیا د هغې نه سو مضبوطو. فلا تحسبن الله، خیال مکوه په الله باندې مخلف وعدې، خلاف کوونکی د وعدې رسول او د پیغمبرانو سره. یقینا الله زورور دی، ذو انتقام، بدله اخیستلو والا دی. یوم تبدل الارض، په هغه ورځ باندې چې بدل بشي ځمکه غیر د دې ځمکې نه، یعنی بله به راشي، د دې ځمکې په ځای به
بل راشي یا دا چې وسب به بدل شي بس صرف تانبه به کی کنه دا دغه بتی لري خوره مورا بته بلیټ کی ښا او اسماننا وبرزوا لله الواحد القهار او کاربش الله تعالی تا چې یو دی او زور ور دی وتر المجرمین تبوین مجرمان په دا ورځ باندې تړلې شوی وي په اسپاد په زنجیرونو کې په یو بل پسې باندې تړلي لکه اوخان او ساروي چې یو بل پسې خلک وتړي یو پورا لړۍ جوړه کړي د قصې به تړلې دی سرابیلوم کمی سونه د دی با من قطرانین د ګوګړو نه او منګل ته ویلو چې ګوګړو کې څو صفاتونه وخا ور سره لي او دارنګ چې کم دینو بدبوئی کوي او بیا سړیږي نه پوښتې او نخلی با السقو بالبدن بدن پوری پیوستی نو دا کمیس پیسی دا بلوز دا کل دیو چکڑی دی پوشی کنا بدبویم دیر خطرناک دا کنا اگا کپڑی با بے غرزے نو اگا کپڑی با بے غرزے چکم کپڑو کی دی گوگل سکلا استعمال کلا خواہ اللہ اکبر کبیرہ ہائی 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 او بل دادا مخکې تا ته ما ویلو چې دا ولې بله ګوګل لګوي ګوګل چې کم دی نو دا د خارخ علاج دی نو په ده باندې خارخ لګېدلی په دنیا کې د شرک د څه د شرک کله یو ګټه ځان پورې مګل او کله بله نو هلته وله اوس علاج کوي که نه هلته څه کېږي علاج کېږي لیباټري من قطرانین د ګوګړو نه وتخشا وجوههم النار او پټ کړي به مخونه د دوی اور دا مخ د عزت ځای دی ګوره اکثر چې چا باندې گزار کې نو مخ بچ کوي چې په چا گزار کې نو د ده چې څومره وس کېږي نو مخ به څه دی بچ کوي پوه شوې نو دلته الله وایي مخ به هم په جهنم کې پټي مطلب دا دی چې دی په اور کې مکمل پټي او مخ به هم دی نشي بچ کولی لیجزی الله د دې لپاره چې بدله ورکړي الله تعالی هر یو نفس ته ما کسبت هغه چې د کړي یقینا الله دې سکندو الحساب هاذا بلاغ للناس ترغیب ال القرآن دا دې تبلیغ د پاره د خلکو خبره وي په دې باندې خلاصوخه چې خبره ډېر اوسري یو هاذا بلاغ للناس دا دې تبلیغی کتاب تبلیغی نصاب هغه دا دی هذا بلاغ للناس یا دا د بلاغ په معنا د کافی دی یعنی دا د خلکو د پاره کافی دی نور څه ته ضرورت نشته هذا بلاغ للناس د څه د پاره راغلی ولینذرو د دې لپاره چې وای راول شي په دې سره او دویم مقصد یې څه دی وليعلموا انما هو اله واحد او د دې لپاره چې پوه شي چې یقینا مددگار یو مددگار دی وليذكر دریم مقصد یې دا دی د دې لپاره چې نصیحت دی واخلي اولل الباب د عقل والا عقل من سړی به د الله د کتاب نه ساخلی نصیحت اخلي سورۃ الحجر پنځلسم دی پس د سوره ابراهیم نه او نزولا سلور پنځوستم دی پس د سوره یوسف علیه السلام ربط او تعلق د مخ کی سورۃ سره دا دی چې په سورۃ ابراهیم کې تذکیر بایام الله تعالی دا الله عذابونه ورته وریاد کړه اوس دې سورۃ کې وایي چې ایمان خیرا نه وړو وګوره بیا به ارمان کوي د قیامت پر ورځ باندې ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین التکی ها تذکیر بایام الله دلته وی نمونی ذکر کوي یو پنځه قومونه دي چې پاغه باندې الله عذابونه راوستي دي نمونه ذکر کوي او اسمی رب داده چې الله موږ لا توفیق راکا د توبې د توکل لکه څنګه چې ابراهیم توکل کړو او بچی په داګه کې پریخي صحیح ده او موږ چې کم دینو دروژن مگر زوا لکه څنګه چې هجر والا سکړې دي تکذیب کړي داود صورت تخویب ته د پاره د مجرمانو او پنځه نمونې دي د هلاک شو خلکو پنځه قومونه الله تبا کړی دي هغه ذکر کوي صورت کې لس عقلی دلائل دي درې حصے دي اول حصہ د آیت نمبر 15 پورې ده الف لام را الله پويږي په معنا
د دې حروف باندې تلک آیات الكتاب د آیاتونو د کتاب او د قران ښکارا ربما یود الذین ډیر کرتی ارمان بکیا کسان چې کافران دي لوکانو مسلمین ارمان کدی مسلمانان وي یو معنا دا چې دا ربما د پاره د سره د تکثیر دی ها نو ډیر کرتی ارمانونه کوي یا د پاره د تقلیل له سبا چې کم به ارمان کوي ولی په جهنم کې به سره دوبره ټیم نه بیا هر وخت کې به عذاب کې مبتلا نو ټیم به پکې نه نو چې ټیم نه نو چرته لږ وخت کې بول ارمان نشي چرمان چې مونږه ام اسلام راوړو ځکه حدیث کې راځي چې اخیرنه جهنمی د جهنم نه راوځي نو هغه به هغه سړی چې دې چې کم دین الله ته وی الله بس ډېرې تنکړه ملک مې دې غاړه تکا الله به نور څه خو باندې کې کنه نور څه خو باندې غواړي کنه وی نه یا الله بس نور مې دې په توبو ولګ مې سیټ ټکا ډېرې وسوس ولما نو الله رب العالمین زه سیدا الک را سیټ ټکی دا سړی پوښوي نو سړی بس شي دا سیټ شي ډېر زمانہ به بیا تیر شي الله ته بیا الله لګ مې دې جهنم دې دروازې نه سکا بهر کا الله به دې د ټګ مار بچي ته تا غوادي کړي او څه غوادي سکه ماته وای بیا خو بس نه غواړي کنه بیا وای سم نه غواړم خدا دې مې سکا لګمي او باسا وی باسي لنډه دا مړه خبر راځي جنت دروازې ته چې دروازې ته راورسي نو الله به وردان نشه نو دې ورته هډاک دی زه پکې نشتا زما نو یو روایت کې د سرازي الله به وي استاد پارا د دنیا دوچند جنت شو او بل روایت د ابو هريره دی پای کې وی لس چند جنت د دنیا عمر والا سبب کې کوي هلیکاپټرو کې به کې ګرځي ښا هر سړی ته بزان لجاز مازو لاړی ښا التبر سړی د اکبر باچا لټ ناس پکټ سری غټ خبرابر وي پوښوي نو دغه سړی چې اخیرنه راوځي نو دی وخت به کافر سو کی ارمان وکي چې ارمان دې منګم یو ځل دا کلمه ویلې نو اوس پر جهنم نسو وتلی یو ځل خو با چې یو ظلم ویلې نو اوس خو به وتلی ډیره زمانہ بعدم دی وتلی خو وتلی بو ځکه دی به همیشه لپاره جهنم کې سره پاتې کی لو کانوا مسلمین الله یذرهم پرید ودی لرا یا کلو چې خوراک کوي ويتمتعوا پایدوالی او غافل کړي دي دلر امیدونو پسو به عالم زرد چې دی به پوي شي ځکه د کافر مقصد څه دی صرف خوراک دی په دنیا کې دا نور څه شي ها خوراک سکاګره کنه الله پرې دا وچو کې ښا شاعر وای یا خادم البد کم تسعى لخدمته یا خادم البد کم تسعى لخدمته اتطلب الربح فيما فيه خسرانو یہ د خېټه خدمتګار وای د خېټه نه تاویږي ها د خېټه د پاره ټوله ورځ او شپه منډه وو کنه وای او نور څه دی لکه دنیا کې نور دي څه پوښي وای یا خادم البد کم تسال خدمته اے د خېټه خادمه سمرا کوشش کې د دې د خدمت لپاره سمرا ورځ او شپه د پزان صدا یو کړه او د دې لپاره منډه وي وای اتطلب الربح بما فی خسرانو ګټه ګوري خو تاوان کې ګوري ګټه ګوري خو سکای تاوان کې او بیا فرمایي اقبل علی النفس واستكمل فضائلها اقبل علی النفس واستكمل فضائلها انت بالنفس لا بالجسم انسانو وای نفس تا متوجه شه او نفس کې فضائل پیدا کا سده فضائل او بهتري چې الله ته بهتر شولې ته په دې جسم باندې انسان نه بلکې په څه باندې دنه یو بل سیز دی پاغه باندې انساني چې هغه د نوځي نو به ته خلک سوي مړې پوښښ کنه خسبا نو صرف خوراک او اسکاک خنه ده باچا سے بویل همړه زنی و میرا وما هلكنا من قريه بیرنه خیر ته پوسوکي وما هلكنا من قريه او نه دی هلاکړي موږ یو کلیوالا الا ولها کتاب معلوم مگر داغه د پارا لیکو مقرر نیټه مقرر او هر چا لپاره خپل نیټه وا ما تسبق من امتنا نمخ کېږي او امت د خپل نیټه نه او نورستو کېږي وقالو ول بدای زجر په انکار د رسالت ویل بدای یا ایو الذی اکسا نزل علی ذکرو نازل اول شی په دبانه قران انک لمجنون یقینا تخام خاصی لیوانی تو خاصی لیوانی د لیوانو خبره کې نو سوره قلم آیت نمبر 2 براواله آلته کې وی ما انت بنعمت ربک
به مجنون ته په نعمت در رب دی لیونی نه اگر چې تا ته خلک څه وایي لیونی زما مې ولا راوستی دی وایي دا چې کوم دی نو خلکو کې مشهوره وه چې رسول الله څه دی لیونی دی نو زمام چې و نو دا د لیونو دم بیا چاو د لیونو دم بیا چاو نو دی راغی دروازې وټکوله نبی علیه الصلاة والسلام د اخلاقو نمونه هغه راووتله نو چې راووته نو سلام کلام وشو هلکه زما مسله راغلی بیان کړه چې د توحید مسله ورته بیان کړله سړی اثر وشو سړی یاره چې یو ځلې راته بیا و دی خو ډېر غټ خوند ونه کړ نبی علیه السلام ویل بیا ورته غوږ شه چې سړی خو غوږ کېدي بیا خو پکې کار شته که نه دیکھا چې ما انت بنعمت ربک بمجنون ته لیونی نه لو ما تاتینا ولې راتنه کې موږ ته بالملائکه په ملائکه باندې که چېرې ته رښتینی که ته رښتینی نو ملائکه ځان سره راوله چې هغه وایي دا صحیح پیغمبر دی ویې منئ ما ننزل الملائکه ته جواب نه رالیږو موږ ملائکه مګر په عذاب باندې ملائکه خو چې راځي نو اکثر د سره په راځي اتم کوئ اتم کولی شي پوه شوې خو مسله دا ده ګوره د تراویح اسلامي طریقه دا ده چې څلور رکعاته دې په څومره ټایم کې وکړه نو دې منځ کې ورته تسبیح وایي بیا به کښېني یا به ذکر اذکار کې یا به تلاوت کې د قرآن یا به ځان له نفلونه کې مطلب چې څومره ټایم دې په دې شپږو رکعاتو تېر کړی دی په دې څلورو رکعاتو ما امامو زامنو ذمہوار څوک دی امام دی دا غم د چا سره نشته چې تا خو ګړز ګړز ورکه خو پیټه دې په ځان راواړه وګورې تپوس کوي صحیح ده تپوس به چا نه کوي د امام نه چې ته خو پوهېدې نو دی خو نه پوهېده دی خو د لوړې نه په دو و که نو ته خو څه دی ته خو پوهېدې نو چې ته پوهېدې او تا صحیح ده اوس چې هغه څیز کې دغه کې دا سوچ فکر کې که نه نو دلته کې هم لږه فکر وکړه نو ذمہواري ستا ده ذمہواري ستا ده دا عبادت دی او عبادت شرمول نه دی پکار قبولیت پکار که مثال زه به یو بله